ډاکټران کمیشنونه اخلي او د هر چا نه کمیشن اخلي. د ایکس ری والا سره یې ځان له کمیشن وي، د ټیسټونو والا سره یې ځان له کمیشن وي، د کمې کمپنۍ چې دا دوایي لیکي نو د هغه کمپنۍ سره یې ځان له کمیشن وي. که کم چا چې ډاکټر په کم مارکیټ ته راوستی او د غذای ورله چا ورکړي د هغه نه ځان له کمیشن اخلي، د هر چا نه کمیشنونه اخلي. نو دا کمیشن آیا روا دی که نه؟ که په دې کمیشن اخیستلو کې مریض ته نقصان میلاویږي، ستا د دې کمیشن اخیستلو د وجې نه مریض ته د سلو شی په 300 باندې میلاویږي، ستا د دې کمیشن اخیستلو د وجې نه ایکس ری هغه ته ګرانه شوه، ستا د دې کمیشن د اخیستلو د وجې نه ټیسټ هغه ته ګران شو. ولی چې تا له پې کمیشن درکوي نو دغه پیسې خو به اوس د یو طرف نه وباسي که نه، او هغه پیسې به دوی د مریضانو نه وباسي. نو دا کمیشن اخیستل د دې ډاکټرانو دپاره دا ګورئ په داسې صورت کې حرام دي، دا جایز نه دي. ستا کمیشنونه اخیستل مسلمان مظلوم جوړی، مسلمان مجبور جوړی. سړی ورته حیران شي چې ته به په دې پیسو باندې کیسه، په دې پیسو باندې کیسه. نو خلک وی د الله عذاب رالی، د الله عذاب به نه راځي، د الله عذاب به ضرور راځي چې هر کله هر مسلمان منفردن یوازې ظالم دی نو دا به خامخا راځي. الله جل شانه دې موږ ته د داسې معاملاتو نه نجات را نصیب کړي.